الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. درد الالحاد مسئلہ په ټولو مسایلو کې عظیم الشان او اهم مسله ده. ځکه د ټولو انبیاء کرام علیهم السلام د بعثت بنیاد په توحید د باری تعالی باندې قائم دی، او ټولو انبیاء کرام علیهم السلام په خپل امتونه د الله عبادت او بندګۍ طرف ته رابلل. انبیاء کرام کو ویل سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 کے اللہ رب العزت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. تاسو د الله تعالی عبادت او بندگی کوئ، نشته د بغیر د الله تعالی نه علاوه څوک معبود. دا مسله ډیره واضحه په قران کریم کې بیان شوې ده. عقلی او نقلی دلایل په دې باب کې بیان شوي دي چې کله مومن بنده ته دلایل ووري یا د ساينس او مشاهدات وګوري نو نور هم په الله باندې ایمان لري. ځکه انبیاء کرام علیهم السلام د خپل امتونو د الله باره کې تفوس کولو. سورۃ ابراهیم آیت نمبر 10 کې فرمایي قالت رسلهم فی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا تاسو د الله مبارک شک کوئ؟ الله مبارک شک کوئ. قالت رسلهم فی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا تاسو د الله مبارک شک کوئ چې موږ له اسمان نه پیدا کړی دي؟ د یو ساينس نظریه د ساينس په تاسو سره په موږ د ځمکه دوه قسمه ګرځش کی، یو په محور کې ګرځش کی او مدار کې، لیکن کنټرول کړی ځان کنټرول کې ولا ده چې الله کنټرول نه کړي نو بیا په سوسه ده کنټرول. نو دا تاسو نه به وینئ د سوال په انداز کولې شو خپل خدای څوک د جهالت خبرې نه کوي، دا چې موږ په خود وشي او د زماده نه پېژنې. نو ملحدین د دنیا د هر څه لپاره ایجاد کوونکی مني، خو د دنیا لپاره خالق نه مني. په زرهاو کلونو چې دا مرګ دی آفتاب نور سورج موږ ورته وایي دا په خپل مقرره باندې 240 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره روان شو. 240 کیلو اوس په کوئی 259 60 پورې ودی دا ساينس پیمانه دا وایي، ساينس دا وایي. نو د ساينس په پیمانه مخکې وروسته کېږي. پهله د ساينس اوس په دا لري چې د رڼا رفتار نه یو چیز نشته. اوس دا یو ماده ایجاد کړې ده اوس چې هغه چې رڼا د رفتار نه حساسي. اوس دا څه یو د ځینې چې په باندې شي ورته په باندې شي د مذهب د ځینې باندې د مذهب ولې نه باندې په خپل دي باندې ځله ځکه مذهب غیر مادي دي او ساينس د مادي نه باندې او د ساينس کولې د خارج نه انکار کول دا نه. نو دلته به انبیاء کرام هم تاسو کولو د سوال پاتې دي چې اخر لا عائشہ کوم پاتې سماوات ولر. نو دا څنګه چې د لمر چې په 240 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره سفر کوي. لمر چې زمونږ د نظام شمسي مرکز دی، زمونږ د نظام شمسي چې دا زمونږ په دې خبرو تاسو کوی دا مرکز دی. زمونږ دا مرکز چې زمونږ د کشف هم چې کومه کشف کې سی ګوتی ته ملکی وی او تاسو په خپل دی کنه ملکی وی چې زمونږ د لمر چې د 30,000 نوري کال په فاصله باندې نوري کال موږ انګلیش لایډ یو څو تک انګلیش کې اصطلاح استعمالي کیږي. دا مطلب څه دی؟ طالبان د دې مطلب دا دی چې دا رڼا چې په یو سکند کې څونه رفتار کوي، دا په کال کې څونه رفتار کوي، نو دې د ځکه دا ورته وي. موږ ورته د روشنی وایو دا چې انګلیش کې څو تک اصطلاحات استعمالي. نو دا نور چې دا نوري کال فاصله باندې 30,000 او زړه خپل دغه خپل مرکز د کشف ملکی وی مرکز نه 30,000 نوري کال فاصله باندې واقع دي. او دا یو دا خپل ګر چاپیره دا یو چکر چې پروفیل خپل مرکز نه نو دا خبره 22 کروڑ کال کې ده. سو 22 کروڑ کال کې هغه نوري کال کې ده. اوس دا نور کله هم سره شو ګور او دې سره چې کومه نه هتیارې دی ګور مکه دا مشتری د مریض کې دا څنګه تعالی او زهرا دا ستانو چې کومه هتیارې دي دا به د مر نه ګر چاپیره خپل رفتار سره سفر کوي. دا چې کله نه شو چې دوی ستړي شو دوی اچي دا ساينس تاسو وګورئ کنټرول کوونکی څوک دی؟ الله تعالی. دلایل درست روان دي. اوس که څوک وایي چې دا چلیږي لیکن د دې چلون کې نشته دی
د دې وجود سره خو د دوی د پیدا کوونکي وجود نشته د دوی کنټرول کوشته خو د دوی د کنټرول کوونکي هم نشته بس دا یو حادثه ده او دا هر څه په فطرت سره چلیږي نو ته به داسې وجود ته به څه کله فطرت خبره چې ګورې مسلمان تاسو د دې خپل جسم وختو ته وګورئ د دې ګیري وخت ته زر غټي او د سر دا موږ په هفته کې له سورج کې موږ دې دا کو کنه کو نه ای ته ورزو موږ د ترتیب برابر لیکن د دې جسم په نورو اعضاء باندې چې وختري وو د دې دا چې دا شي کړه تاسو کله نه دې دا ورکی تاسو د دې جسم ته وګورئ ما نه یو د دې تاسو کومه زما د جسم د الله په ودانې باندې وایو ولی زما د جسم ما ته وایي چې ما الله دې پیدا کول چې موجود دا لپټاپ زما باندې تاسو دې اتوماتیکلی زما د دې دا چارج وکړي څنګه څنګه زه چارج وکړم دا کاینات تاسو ولې کېږي چې بس په خپل ځای جوړ نو دا د یو کوئی ځای په فطرت نو کله فطرت خبره یې خپل جسم نو تاسو وګورئ د انسان د زینا په بیا څنګه درغړي د ګیرې د ترونو په غړي لیکن د نور جسم په سره غړي دا څنګه چې تاسو ټول کې دی غوړو ته وګورئ دې ځان ته وګورئ دې کوم دا ټول دا په فطرت سره نشي کېدلی نو څنګه چې زمون د کومې چې د زمګې نه د 3,40,000 کیلومتر لري تاسو 3,60,000 کیلومتر لري دا د سمندر زمون د زمګې سمندرونو دا په د 2000 هر ورځ دا چار دي دا د کششته په وجه باندې د کومې د کششته په وجه باندې زمون د سمندر د اوبو شربلګي کې دا پوزي راځي دا د څه لپاره ور دې کې د الله رب العزت تاسو کې دې کې د الله رب العزت څو نه لري چې دا اوسېدونکو لپاره په دې کې څنګه دا دې شربلګي کې د څه لپاره کېږي چې د اوسېدونکو لپاره په دې کې د مناسب مقدار کې د هوا نه اکسیجن پیدا شي او په هم پاتې شي چې بوی پیدا کړي دا کومې چا کنټرول کړی دا هر څه الله رب العزت کنټرول کړی دی لکه سورۃ فاتحه کې الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا بشک الله تعالی اسمانونو زمکه ساتي او دې چې دای نشي دوی راونه ورته ختم نشي قسم دې کچر دا ځوان په زوال شي دا الله تعالی نه علاوه په هیڅ څوک نشته چې دا وساتل شي بشک الله تعالی بخون کې مهربان نو دا انسان د دې مرو د کومه او د کشف او د دې څه نظر کې په درحو کولو شو چې د سمندر په بدن کې دي په یو خاص مقدار سره د سمندر په وګو کې د نمکینواله داسې نه موجود یا د توبه وګړي دی او څه دي ما یو ډول ویل یو مونږ سره مناظره مو ټول دا ولګي وې دې ته نیچر او قانون او فطرت او ګاډ او خپل او ما دا زمونږ راځي کنه چې دا هغه څه کنټرول کړی دي کنه دا څه مونږ نه ځل څه په خپل کې سبا په خبرو تاسو کوی نه کنه دا څنګه چې دا نمکینواله دې ته په یو خاص مقدار سره ده چې تر دې سمندر په یو کې دا نمکینواله نه ویل دي چې په سمندر د اوبو خرابې شي وي دا په باندې کې نه دي کنه تاسو په دې باندې ولاړ دي ګورو زمونږ سندونو په دې دا بهيږي دا نه خرابېږي او په چې ودرېږي دا خرابېږي الله ورته کوم نظام کړی دی چې ها د بالګي نظام ورته چې د سره اکسیجن پیدا کیږي او د اوبو پاکي وي او د چې کوم دا نه وي د راوړو د ټول چې ځان دا په کې دي پاتې ورته ټول دا هم پکې وي حیوانات او د ټول مخلوقات دا هم پکې وي حالانکه په زرهو مخلوقات دا په سمندر کې دا څنګه دي په الله رب العزت په دې کې هغه کینواله پیدا کړی دا څنګه چې د سمندر نه د لمر په وجه باندې او د سمندر نه ګوره چې دا بخارات چې دي دا بخارات چې دي دا کوم باندې دا باران راولي دا د سمندر نه بخارات راوځي ګوره د سمندر نه د لمر د ګرمۍ په وجه باندې هغه بخارات راوځي چې د هواګانو په ذریعہ دا یو یخ مقاومت شي دا منتقل شي دا بخارات چې بیا څورل دي کې نو څه به وکړي چې دا څه په پخو د کیږي اول دا بوړبوړې پیدا شي په سمندر کې بیا بوړبوړونه بیا بخارات زیاده لاړ شي ځکه بدايي مقام ته لاړ شي دا باندې نه غلې جوړ شي باندې نو په جوړ شي دا څه په پخو د څه کیږي چې په خبره نو اوس والا دی پورا پاتې دی ګل اوس والا دی کنه چې دا په هر کال کې باران ته دا فطرت سره کیږي دا فطرت سره کیږي دې نشته او بلان ته نو دا هر کال یو ځای باران ولې ها باندې او دونه باران نشي چې تاسو وي سلام راشي باندې او دونه باران نه وي چې حیوانات دې راوږي المشتري راځي د تاسو دونه په باخو د باندې نه کیږي
تاسو د الله رب العزت په اړه چې پر مثال کنټرول کړي موږ ته معلومه پته ولګېدل چې خالق موجود دی او د هغه الله رب العزت کنټرول کوي کوم ځای کې چې په خبره د باران کې کوم ځای کې په کار کوي دا څنګه بل خبره ده چې دا ورېځ چې دا په کروڑو ټن او دا په یو وخت تاسو ورچتي نو دا نه اساس څه جوړه پکار د یو ځای راځي کې دې کنه دا اساس کې ګورو په وړاندې تاسو په لاره راځي وې زبان کوي کې په کوي د اساس په نظام د تاسو پکار خدا وځي په دې راځي دا اساس چې څوک جوړي کله بخارات نګل کله بخارات مقدار لګي تاسو به ویل جلګه دا بس خپل کېږي نو تاسو روسته د روسو په عربونو ټنه دا بخارات جوړيږي خامخا د کنټرول کوي دا څنګه چې نو د نن سوال نیم سو کاله مخکې په سرزمین دارت کې د سکولو نه کالج دوی کوم یونیورسيټي و په دې وخت الله رب دې داسې شخصیت پیدا کړ د بشري انسانیت لپاره د مؤلف په حیثیت راوړي قرآن کریم ټول انسانیت لپاره الله رب العزت رحمت نازل کړ او په دې کې هغه قوانین نازل کړ چې هغه ټول انسانیت لپاره رحمت دي ځکه اسلام نه مخکې په دنیا کې ډېر ظلم روان دی اسلام نه مخکې په اسلام کې ډېر تر دې پورې چې په انسانیت کې ټول نه رحم نو پاتې شوی چې په خپل اولاد باندې انسان د خپل اولاد په خپل پلان ته محتاج وي چې دا په هغه چې په مثال ماشومان به وګوري نو سبا چې حالت څه موجود دی په لور واقع تاسو موجود دي نو دا خدای مونږ چې دا څنګه څه ور دا انسانیت په دنیا کې موجود دی دا اسلام نه پاتې په خپل وخت تاسو چې لګیو اسلام او جدید ساينس موضوع باندې چې تاسو له چې اسلام د برکت دا ټول دنیا په اسلام بنیاد د ساينس د جدید بنیاد د اسلام نه دی اځکه چې سلام او مکمل د تاسو په باغ باندې مکمل وځم نو دا قرآن کریم پر انسان باندې د رحمت په تور باندې راځي او الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت هم کړی دی سورۃ ال عمران آیت نمبر 164 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بشک الله رب العزت احسان وکړ په مؤمنانو باندې حق له جاولې ګرو پاوي کې او پیغمبر راوي د جنسنا چې تلاوت کوي پاوي باندې هغه آیاتونه پاکوي او ذکروي هغه ته او هغه ته علم او حکمت بیانوي نو کوم چې ساينس اوس ثابتوي اسلام په 300 کاله مخکې راغلی لکه څنګه یو د حقوق سمندر دی یو د نمکینو دی بینهما برزخ لا یبغیان د دې په منځ کې د یو پرده لاره شو دی کېږي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا غير الوجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا لا بل في دې کې د منځ یو د یو پرده لاره شو دی کېږي نن ساينس نه مرته ثابت دی ولکه موږ اسلام مخکې ورو اشرط والقمر بالحسبان نمبر او د کومې د حساب په باندې هر یو انسان یو خپل رفتار سره روان نه مخکې کېږي چې ورته کېږي دا څنګه چې مفتی شفیع رحمت الله علیه الشمس والقمر بالحسبان د دې په تفسیر کې لیکلي و دا زمانه د ساينس د معراج زمانه ده د ساينس هرڅنګي چیزونه ایجاد کوي کوم علاقې یعنی چې دې ته پر انسان د چیزونه ایجاد کوي چې او کلا او حیران دي چې په چیزونه ایجاد کوي لیکن د دې مصنوعاتو او الله د تخلیقات په مابین کې فرق دی مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي چې یو ساينس ډېر بهترین چیزونه ایجاد کړي دا نو د مخکې هبل په نوم باندې کوم بره دغه لګلو او اوس هغه د یو جیمز ویب د کوم یو د هغه په نوم یو بل سټلایټ ونی په ځان دا وایي نفس دي اوس به دا کوي یو د الله تخلیقات دی یو د دې ساينس تخلیقات دی د دې په مابین کې فرق دی دا هر یو انسان دا د چې تاسو مرسته ایجاد کړي دا به هغه خرابېږي کله یو شي کله بل شي لیکن الله رب العزت چې کوم تاسو څنګه پیدا کړی د اسمان پیدا کړی دې کې تبدیلی راغلي نو دا هر انسان مشاهده کولی شي انسان چې څومره طاقتور ماشين او څومره طاقتور چیز ایجاد کړي هغه څومره مضبوط او مستحکم وي دا به لازما خرابېږي او مرمت ته د ضرورت وي لیکن الله رب العزت چې کله نه دا کائنات پیدا کړی دی دا څومره کومه او دا څومره سیارې او ستارې دي کله دا مرمت ته محتاج شوی دی دا محتاج شوی او دې پر اثر کې څه فرق راغلی دی ګور دا مثلا کې الله رب العزت په خپل باندې وضاحت کړی د سور مبارک هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون دا هر څه ګرځي دا څومره سیارې دي کنه لکه دوی وشوي یو وخت دا نږدې و چې د ځمکې د کائنات مرکز دی په دې کې څو نظریې تیر شوي دی د پیثاغورس نه یو د بطلمیوس نه دا د بایبل هم دا نظریه و چې د کائنات مرکز مکه ده به چې کله نوي فلسفه پیدا شو دا کوپرنیکس پیدا شو او دا څنګه نور
مشهور ګلګلیو په نوم باندې کوم هغوی دا اجازه وکړو نو هغه عیسایانو په هغوی باندې پابندۍ ولګولې. یو د عیسایت مذهب دی، یو زموږ مذهب دی. زموږ مذهب کامل دی، هغه مذهب د ساینس خلاف دی. هغوی ډېر ساینسدانان قتل کړل. اوس دا په دې اعتراض کوي د مذهب وایي مذهب ډېر ساینسدانان قتل کړي. موږ ورته اسلام یو ساینسدان هم نه قتل کړي. اسلام خو ساینسدانان پیدا کړي. دا تاسو چې کوم اجازه کوئ دا د کونګرس د سپین د مسلمانانو هغه برکت دی چې هغوی ترقي کړې وه، ترقي یافته وه. هغوی د تاسو یورپ ته منتقل کړل. موږ یې ماضي کول نومونه مې خپلې کړي، اجازه ټول زموږ دی زموږ او نومونه مې پرې خپلې کړي. دا خبره ټینګه ده بولې چې نه چې وایي اوس به زه دا درس وکړم بیا به تاسو سوالات کوئ. همدغسې د الله رب العزت هم دا وضاحت کړی دی چې هر یو څیز په خپل مدار پېژني. ځکه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه دی مناسب وي د لمر لپاره چې دا سپوږمۍ نه مخکې شي او د سپوږمۍ لپاره دغه شان د یو بل نه مخکې شي او د ورځ د شپې نه مخکې راتلی شي او د شپه د ورځ نه مخکې راتلی شي. اوس د ساینس اوس د بلیک هول دا نظریه پېښ کړله چې دا دنیا به ختمېږي، بلیک هول به راشي او په ظاهر د کائنات به ختم شي. د دې وضاحت الله رب العزت مخکې راکړی دی. ساینس وایي چې دا یو وخت کې تقریبا د دې لمر په باره کې دی وایي چې 4.5 اربه کاله اوس هم دې کې انرژي پاور پاتې دی چې کله دا ختم شي به دا به ختم شي به دا به نور شي بلیک هول کې به دغه شي بلیک هول به دا هر څه راکړي بلیک هول کې مینټایي او په کې څه نه به ځای نو ذره جوړ شي واپس سره به ذره جوړ شي څه به ختم شي. دا د ساینس نظریه ده. اسلام هم دا وضاحت کړی. اسلام خو چې دا ویلو چې دا هم په یو وخت لپاره یو ټیم لپاره داسې بداوي او ټیم به راشي دا به ختم شي. وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. الله رب العزت څو نزل څو کلمه ټول چې ورته ګرځي دا مسخر شوی دی د لمر یعنې روان دی او دغه شان کې دا سپوږمۍ لاجل مسمى یو د وخت چې کله ټیم پوره شي نو بیا به نشي ګرځېدلی. دغه شان کې الله رب العزت هر څه پر مثال وضاحت کړی دی. دا شان کې د مسخر کېدو وضاحت هم کړی دی چې رحمت الله علیه وایي دا چې کله د څه لپاره پیدا کړي دي هغه کار باندې کوي. دا څومره تیاری دي پر انسان دا په یو خاص رفتار سره روان دي دا هغه رفتار هیڅ فرق پکې نه راځي. یو سکند مخکې کېدی شي او یو سکند وروسته کېدی شي. دغه شان کې مخکې د ساینس دا نظریه وه چې دغه چې دی کائنات دا جامد دی، دا کائنات بس څومره دی دومره دی. اوس په 1929 چې کله ما هبل چې کله د خپل دوربین په ذریعه باندې دغه وکړو هغوی دا تحقیق وکړو هغوی دا کائنات پورېږي او اسلام په خوانه وضاحت کړی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مولوي دا یاد ساتئ سټوډنټانو طالبانو لپاره یاد ساتئ چې اسلام ساینس قرآن د ساینس کتاب نه دی ورکړه. قرآن څه دی؟ اول دا وضاحت دا خبرې ساینس قرآن د ساینس کتاب نه دی. قرآن د احکاماتو کتاب دی، د الله د نشانیانو کتاب دی. د قرآن او د ساینس هیڅ کله تعارض نه دی راغلی. موږ چې د آیاتونه پېښ کوو دا د دې لپاره نه پېښ کوو چې څنګه موږ اوس ساینس به خپل کار کوي. د ساینس یو نظریه نن یو سبا بله وي. ساینس په وجه موږ مذهب نشو پرې اوسېدلی. وریا ساتئ د ساینس دا اوس نظریه ده چې دا دنیا د بیګ بینګ په وجه وجود ته راغله. څه شی وه؟ بیګ بینګ وشو، دنیا یو زمانه وشو، بس ذره پیدا کړو، ذرې رامنځته پیدا شو، خود په خوده کېږي د جهالت خبره کوي. یو د قدیم زمانه و د ساینسدانانو فلسفه افلاطون او فیثاغورس دا چې کوم مشهور دي هغې ویلې ماده قدیم ده، ماده مخکې نه موجود ده. یو څه وایي یو بل څه وایي. اوس داسې نظریې روان دي چې په بیګ بینګ باندې اعتراضات روان دي. نو موږ باید یاد ساتئ قرآن چې دا احکم الحاکمین دا الله رب العزت نازل کړی دی. دا قوانین اټل دي اټل دي چې کله تاسو باندې اعتراض وکړي ته ورته ساینس تجربې نه خبرې کوي. تجربه کله کامیابه شي او کله ناکامه شي. دا څه څنګه په مذهب باندې پېښ دي. تاسو په دې خبر پوهېږئ؟ د بلډ پریشر په اله باندې خپل دغه معلومولی شي. پر مثال ته خپل تبه معلومولی شي. ترمامیټر باندې تبه معلومېږي، موږ یو ټمپریچر معلوموي سره همدې سره معلومېږي. اوس هغه ته ټمپریچر معلومېږي چې تبه څومره ده، نو هغه ته په بلډ پریشر په ماشین معلومولی شي، نه شي معلوموي. هغه لپاره خپل دغه شان دی. مذهب په څه ثابتېږي؟ مذهب په وحي سره ثابتېږي. مذهب چې دی دا آسماني خبرې دي او دا ولې موږ دنیا کې الله نشو لیدلی. په دنیا کې موږ ځکه نشو لیدلی چې الله موږ ولیدو بیا به امتحان ختم شو. تاسو چې کله سوالي پرچه کې تاسو کېنئ تاسو ته کله سوال ښودلی وو تاسو نه سوال پټ وي تا نه چې تاسو سوال ساتئ وښودو نو بیا امتحان ته څه خبر شو چې الله رب العزت ټولې دنیا ولیدو چې په دنیا کې موږ الله ولیدو نو بیا خو امتحان خبر نه شي. ولې زما زما په خبرو پوهېږئ که نه. دغه شان ده چې اوس ساینس اوس وضاحت کوي چې دا هر څه د اوبو نه پیدا دي. اسلام مخکې نه وضاحت کړی. اسلام مخکې نه وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون.
منګر زولي د هر څه د خپل پیدا کړی دا شانته کې تمام څه جوړه پیدا کړی اسلام کې نو دا شانته کې جدید ساينس وایي چې دا 50% نوواله تر 90% پورې دا د انسان جسم په اوبو باندې مشتمل قرآن کریم په کې نو وضاحت کړی دا شانته کې دا زمونږ اړتیا په کې راځي تاسو په دې باره کې سوچو نو 10 منټ دا به سوالات وکړي بس دې کنه اوس اصل کې زمونږ دا موضوع چې دا پوره پیریډ دی دا مونږ کال کې پڑھاو کا نو دا چې تاسو پر انسان یا زموږ مدرسې ته راځي